अच्छा जी. Nutritional consideration across lifespan. د انسان د پیدایش نه چې څومره بیا ایج انکریز کیږي نو د ده چې کوم نیوټریشنل ریکوایرمنټس دی دا چینج کیږي. لکه د فرست ډے بیبي یا 1 month یا 1 year یا 10 years یا 13 15 years د هر یو ایج سره ډفرنٹ ټایپ اف نیوټریشن د انسان ته پکار وي چې د باډي گروث او د باډي ریکوایرمنټ یا نیډس یې کوم دی هغه پوره شي. بیبیز birth to 6 month of age د پیدایش نه واخله د شپږو میاشتو پورې دی له کم کم خوراک پکار دی او دا به کم خوراک باندې زیات فوکس کوي. موږ وایو دی کې ښه خوراک چې د باډي دپاره ضروري خوراک وي هغه مدر ملک دی. کوشش به کوي بیبي چې هغه مدر ملک ډېر زیات اکسیسیو اماونټ کې واخلي او د دې نه ایکسټرا شیزونه چې کوم دي هغه نه لږ مونږ مطلب داسې ماشومان فریز کو ایکسټرا شیزونه ورنه کړو نو دې باډي به بیا ښه وي او هیلدي به وي. breast milk is preferred to infant formula where possible. کوشش وکوئ چې breast milk به ورکوئ. دا نور فارمولا ملک سو کاو ملک سو دا ګوډ دا کیسې بکري والا دود چې کوي یا بینس والا دا به نه ورکوئ ماشومان ته. It is contain many protective and immunological factors that benefit the baby's development. The mother milk کې protective شیزونه ورکي different antibodies ورکي immunological شیزونه ورکي چې د ماشوم immune system strong کوي او دغه سره د ماشوم development او growth چې کوي هغه بیا ښه کیږي. Breast milk generally supplies a baby with required amounts of nutrients. الله رب العزت په دې کې داسې څه خصوصیات ایښي او داسې قسم سپیسیفیک اماونټ اف نیوټریشن یې په دې کې برابر کړی هغه کمپوزیشن چې هغه د ماشوم د ایج سره که په فرست منت کې ماشوم ته کم ملک ملاویږي مدر ملک په سیکنډ منت کې په هغه کمپوزیشن کې نه وي په تھرډ منت کې په هغه کمپوزیشن کې نه وي. څنګه چې ایج سیوا کیږي داسې الله رب عزت هغه کمپوزیشن هم چینج کوي. ښه نو سپیسیفیک اماونټ اف نیوټرنټس ماشوم ته ملاویږي فلویډز ورته ملاویږي انرژي ورته ملاویږي د 6 months پورې. It is recommended that infants be excessively breastfeed up to around 6 months of age. کوشش وکړئ چې بار بار ماشوم له ملک ورکړي او صرف مدر ملک. بیا د 6 months نه واخله د 12 months ایج پورې دې کې به کوشش کوي چې دې ته وینینګز ډایټ نو ډفرنٹ چیزونه ورکړي سافټ ډایټ ښه او کوشش کوي چې کاو ملک بالکل لکه ایوایډ کوي که ایوایډ نه نو ډېر لیس اماونټ کې به ورکوئ. Small amount can be used in cereals and custards. All milk should be pasteurized. که هر ټایپ شیز ورکړي نو هغه به خامخا pasteurized وي. Whole nuts, seeds شو یا similar hard foods شو دا به مونږ کوشش کوئ چې د 1 year پورې د یو کال پورې ماشومان ته ډېر مه ورکوئ. که ورکوئ ګرینډ کوئ یا داسې اوبو کې حل کوئ چې دې کې د چاکینګ مطلب مونږ په پښتو کې وایو چې د ماشوم په مرۍ کې نه نښلي. صحیح ده. Feed baby during any illness or feed up after illness. Give ample liquids if your baby has diarrhea. کوشش وکړئ چې ماشومان ته کلم ډایریا کیږي نو هغه ته زیات نه زیات فلویډ ورکوئ چې د هغه باډي ډیهایډریټ کیږي نه او کلم چې ډایریا وشي نو ماشوم ته بیا هر هغه خوراک بندوي چې په هغه کې چینی وي چینی نه شوګر د دې سره ډایریا نور هم سیوا کیږي. خواږه شیزونه به ورباندې بندوئ. دغه ټیم کې ماشوم له تاسو صرف ساده چاول ماسته کیلا دا شیزونه ورکوئ. مدر ملک د مور چې کوم پی وي هغه شی ورکولی. Occasional exposure of the skin to sunlight is usually enough to provide a baby's vitamin D requirements. کله کله د ماشومان د نور ته به لږ کولاوئ چې دې کې د ویټامین ډي کوم ریکوایرمنټس چې هغه هم پوره وي او د دې سره سره د کیلشیم ابزاربشن هم ښه کېږي ځکه چې ماشوم ډیولپمنټ یا گروث سټیج کې نو کیلشیم او دې شیزونو ته ډېر زیات نیډ وي. دغه د ینګ چلډرن دپاره به څه رولز وي د نیوټریشن. once a child is eating solids offer a wide range of foods to ensure adequate nutrition. مختلف چې کله هغه سالډ فوډ باندې عادت شي سخت شیزونه شي خوړی نو هغه ته تاسو بیا ډفرنټ ویرایټي والا فوډز ورکوئ چې د ده چې کوم بیلنس ډایټ دی چې هغه د ده پوره وي. Young children are often selective with foods but should be encouraged to eat a wide variety of food. دا young children نه د اکثر سلیکټیو شیزونه خوري او دې اکثر هغه شیزونه ډېر خوري چې کوم چې خواږه ډېر یا کوم چې سپایسي وي نو کوشش کوئ چې دې ته سلیکټیو فوډ مه ورکوئ ډفرنټ ویرایټي فوډ ورکوئ ځکه زموږ ټارګیټ دی بیلنس ډایټ ورکول ښه سلیکټیو شیز نه ورکول. if a child is gaining inappropriate weight for growth
Limit energy dense, nutrients poor snack foods. Increase your child's physical activity. کله چې ماشوم تا ته پته ولګي چې ماشوم مو سویټ ډیفرنٹ سایډ باندې روان دی، ایکسیسیو ویټ انکریز کیږي یا ډیکریز کیږي، نو د هغه په بیس باندې به ته بیا خپل ډایټ چې کوم دی هغه چینج کړي ښه. کله دی اوبیس کیږي نو داسې خوراک به نه ورکوي چې هغه انرجي ډینس وي، داسې خوراک به وي چې پکې نیوټرنټس ډیفرنٹ ملټیپل نیوټرنټس ورکوي. او د فزیکل ایکسرسایز به هم انکریز کوي چې ویټ یې نه ګین کیږي. انشور یور چایلډ هیز انف فلوئډ اسپیشلی واټر. فلوئډ به بار بار ورکوي، نو فلوئډ ډېر زیات ضروري دی. که نیوټرنټس اخلي د هغې د ډایلوشن دپاره، د اکسیډیشن دپاره، ډفرنټ میټابولیزم دپاره د فلوئډ، او بل د سکن سافټ ساتلو دپاره د کیډنیز یا وایټل آرګنز ته مطلب د سپلای انکریز کېدو دپاره واټر ډېر زیات نیسیسري دی ښه. فروټ جوسز شوډ بی لیمیټډ اینڈ سافټ ډرنکس ایوایډډ. children entering their teenage years. کله چې ماشومان ټینیجر شي بیا کم خوراک هغوی له ډېر زیات ضروري دی. د ایکسټرا انرژي ریکوایرډ فار ګروت، هغوی دپاره بیا د ګروت او د فزیکل اکټیویټي دپاره ایکسټرا انرژي پکار وي. نو هغې له بیا موږ څه کوو؟ physical activity needs to be obtained from foods that also provide nutrients instead of just empty calories. صرف دا چیز به نه ورکوي چې هغې کیلوریز یې وایي، دا چیز نه ورکوي چې ملټیپل نیوټرنټس ورکوي. د لیکچر ته چې تاسو وګورئ د دوی مین آیډیا کوشش دا کوي چې دوی بار بار بیلنس نیوټریشن ځکه چې باډي ته صرف د داسې شي ضرورت نه دی چې باقي انرژي کیلوریز ورکړي، د داسې شي ضرورت دی چې هغه ملټیپل نیوټرنټس وي په هغه کې چې د باډي څومره ریکوایرمنټس دي ملټیپل نیوټرنټس چې هغه ټول باډي ته په انف اماونټ کې میلاویږي. داسې نه چې یو شیز چې هغې کیلوریز یې ته هغه بار بار یو باډي ته ورکړي، نو په ځای د دې چې فایده وکړي هغه نقصان کوي. ملک شو، دود شو، دا چیز او دا ماستا کوم چې دی تاسو ورته وایي، داسې شیزونه به ډېره زیات سیوا ورکوي ځکه چې کیلشیم باډي ته ډېر زیات ضرورت وي. باډي چې کله ګروت کوي نو د باډي مین فریم ورک چې کوم دی دا د بون نه جوړ دی، هډیا چې څه ته وایي، او د هډیا مین شیز چې کوم دی هغه کیلشیم دی. نو باډي ته به داسې شیزونه زیات ورکوي چې هغې کیلشیم اماونټس یې وایي. او ټینیجرز کې خو آلریډي باډي سایز انکریز کیږي، بون سایز انکریز کیږي. adolescent girls should be particularly encouraged to consume milk or milk products due to calcium. د کیلشیم د وجې به دوی له ملک پروډکټس سیوا ورکوو ښه. او ماستر ډېر ښه شیز دی، دی چې کوم ته وایي دا د ډایجسټیو ټریک دپاره هم ډېر زیات اوریجنل شیز دی. ډایجسټیو ټریک هم در سره ډېر فرش وي. take away fast foods need to be balanced with nutrient dense food such as whole grains, breads, cereals, fruits, legumes, nuts, vegetables, fish and lean meats. کوشش به کوي ډرای فروټ شو، فرش میټ شو، څومره چې ویجیټیبلز دي دا ډېر زیات ضروري په د ینګ ایج کې ځکه د ده سره بیلنس ډایټ برابر وي، باډي ته ملټیپل نیوټرنټس میلاویږي ښه، بیلنس نیوټریشن میلاویږي. اولډر ټینیجر اینڈ ینګ ایډلټس مووینګ اوے فرام ہوم، starting work, study and a changing lifestyle that accompanies the late teens and early 20s can cause diary changes. اکثر چې مطلب اولډر ټینیجرز چې یا ینګ ایډلټ کې چې دی وکې اکثر خلک وایي د سټډي دپاره یا د کار دپاره د خپل کور نه بهر ځي، مسافرۍ ته ځي، هاسټلو ته ځي، ډفرنټ ایریاز ته ځي، نو د هغوی په دې خوراک کې بیا لږ چینجز راځي، نو دا بیا ډېر زیات افیکټ کېږي دا خلک. نو هغوی له پکار دي چې د خپل باډي فزیکلي اکټیو وساتي او ګډ ښه خوراکونه واخلي. reduce the amount of fats, salts in daily life. کوشش به وکړي چې دوی په فیټس لږ کموي، سالټس به کموي ځکه چې دوی سره په باډي کې دا ته ایکسیسیو اماونټ کې اخلي، د سره باډي کې ډفرنټ چینجز راځي. او دا یو خبر یاد ساتئ کوم نیچرلی چې کوم شیزونه دي نو دې باندې ایکسټرا فیټس یا ایکسټرا سالټ تاسو مه اچوئ ځکه دې کې نیچرلی هغه خپل اماونټ پوره وي. دا نور چې په ایکسټرا تاسو دوی ته دا ګي او یا دا سالټس ورچوئ ګورئ دا د باډي دپاره ډېر زیات ډینجرس وي ښه. Be careful to include foods rich in iron and calcium. دوی له پکار دي دا کم خلک چې هاسټلایز وي یا دا کم خلک چې مسافر وي دا یې داسې خوراک ډېر استعمالوي چې پکې آیرن او کیلشیم سیوا وي. اسټبلش د دوی سره به د دوی نورې خبرې خو پرېږده هغه سپریشن انزایټي او ډفرنټ سایکولوجیکل ډسارډرز چې کوم دي هغه به هم ورسره کمیږي ښه. اسټبلش healthy eating habits that will be carried on and to later life. کوشش به کوي بیلنس ډایټ اخلي او دا به داسې کنټینیو ساتي، داسې نه چې هاسټل کې صرف خوري او کور ته راشي بیا څه پروا نه کوي، نه هر ځای کې به بیلنس ډایټ یوز کوي ښه. فوډ فار اولډر پیپل
د مشرانو خلکو دپاره کوم خوراک پکار دی. many people eat less as they get older. وایي دا بیا لالچیان شي، وایي بیا خوراک کم کړي چې کله عمر سیوا شي. This can make it harder to make sure your diet has enough variety to include all the nutrients you needed. دی خلکو له پکار دی وایي هغه خوراک دی کوي چې باقي بیلنس ډایټ وي، هر یو شیز ورکې وي، صرف پیټس ته دی کار نه وایي، ښه صرف پروټینو ته. ریکمنډیشن کې ورې دا دي be as active as possible to encourage your appetite and maintain muscles mass. Remain healthy with well balanced eating and regular exercise. دی خلکو له پکار دی چې دوی دومره خپل اپیټایټ انکریز کوي چې دوی خپل مسل سایز بیلنس وساتي. دومره بیلنس ډایټ باخلي چې د دوی مسل سایز انکریز یا ډیکریز ویسټ نشي او د دوی نارمل سایز مینټین وي. د دې په باډي هم کو ګډ لوکینګ او سمارټ هم وي. او بیلنس ډایټ دی خلي او ریګولر ایکسرسایز دی کوي. پاسبل ټرای ټو سپینډ سم ټایم outside each day to boost. بهر دی لږ ګرځي چې وټامین ډي سنتھیسس کیږي او بونی هیلدي بون وي. لیمټ فوډز دیٹ آر های ان انرجي لو ان نیوټرینټس. داسې خوراک دی ډېر کم کړي چې انرجي ورکړي، ډېری نیوټرینټس ورکړي کم وي. لکه دا سافټ فوډ شو تاسو زه بار بار وایم بیکرینو کې چې څومره هم شیزونه تیارېږي یا سافټ ډرنک چې کوم دي هر تلوسه کوشش دا کوي چې دوی نه ځان وساتي. بیا هم مجبوري وي نو خیر کله کله اوکیژنلی یوز کولی شي، کبھی کبھار، خو داسې عادت یې مه جوړوئ. choose foods that are naturally high in fiber to encourage bowel health. او کوشش دا کوئ په هر خوراک کې خامخا څه نه څه سلاد ټایپ شیزونه اخلئ چې فایبر ځغه کې وي. د دې سره به ستاسو ډایجسټیو ټریک دا کوم ټریک چې دی ډایجیشن دا باول مومنټ دا به ډېر ښه وي. نو ستاسو به د دې سره دا بیا به دا د سټمیک او د انټسټینل مسلې درته نه راځي. ښه limit the use of table salts especially during cooking. مخکې مې تاسو ته ویل چې له کوکینګ کوئ دا ټیبل سالټ نه وي، دا نمک چې کوم چې موږ یوز کوو د دې استعمال حد تلوسه کم کوئ، ځکه کم شیزونه چې تاسو اخلئ په هغه کې نارمل موږ ته میلاویږي دا شیز، دا موږ یې چې څه دا د ذایقې دپاره یوز کوو، دا د باډۍ دپاره ډېر زیات خطرناک وي. eat food that are nutrient dense rather than energy dense. داسې خوراک اخلئ چې باقي نیوټرینټس ملټیپلز وي، نه چې انرژي ورکړي. ډېری وي لږ ټایم به انرژي درکړي، هایپر اکټیو به دې کړي، لږ ټایم بعد به بیا هېڅ هم نه وي. خو د باډۍ چې کم ملټیپل نیوټرینټس ریکوایرډ وو هغه پوره نه شو، لکه ایګ شو، لین میټ شو، فش، لو فیټ ډایري فوډز، نټس، سیډز، لیګیومز، فروټس، ویجیټیبلز. ساده خبره به موږ دا وکړو چې فروټس، ویجیټیبلز او فرش چیزونه ډېر زیات خورئ. که فیټس یوز کوئ نیچرل فیټس یوز کوئ. ښه نیچرل فیټس ایز کمپیر ټو ټرانس فیټس یا د بیګرۍ چې کوم فیټس دی دوی نه ښه